بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کیڈر زین العابدین اور میں اپنی یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے ضابطہ پوجاری کے کافی دفعات پڑھے تھے۔ آج مزید 3 دفعات پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں پہلا دفعہ جو ہے وہ ہے گرفتار شدہ اشخاص کی تلاشی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہو، کوئی پولیس افسر جو ہے بذریعہ وارنٹ گرفتار کرے، یعنی اگر کوئی شخص ہو، اس کے خلاف جو ہے عدالت سے وارنٹ جاری ہوا ہو اور پولیس افسر اس شخص کو گرفتار کرے، یا کسی ایسے جرم میں ملوث ہو جس کو پولیس افسر ہو بغیر وارنٹ کے گرفتار کرے، اور جرم ایسا ہو یا وارنٹ ایسا ہو جس میں ضمانت نہیں دیا جا سکتا، یا اگر ضمانت دیا جا سکتا ہو مگر وہ شخص ہو جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ضمانت پیش نہ کرے، یا اگر کوئی پرائیویٹ شخص ہو کسی شخص کو گرفتار کرے، کسی ملزم کو گرفتار کرے اور وہ ضمانت نہ دے سکے تو وہ پولیس افسر کو پیش کرے گا، اور پولیس افسر جو ہے اس کی مکمل جامع تلاشی لے گا، اور سوائے پہنے ہوئے ضروری کپڑوں کے اس کے بدن پر جو اشیاء پایا جائے اسے محفوظ حراست میں رکھے گا۔ ضروری کپڑوں کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ پایا جائے تو اس کو قبضہ میں لے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے گواہان ضروری نہیں ہے، گواہان ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ہم ضابطہ پوجاری دفعہ 103 میں پڑھتے ہیں تو جو ہے تلاشی جو ہے گواہان کی روبرو لی جائے گی، تو یہاں پر جو ہے گواہان ضروری نہیں کہ کسی گواہ کو بنایا جائے، کسی شخص کی تلاشی لینے کے لیے کسی شخص کو گواہ بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہو یہاں پر گرفتاری میں تعرض کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے 186 PPC کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے پرائیویٹ شخص کی بات کی کہ اگر کوئی شخص پرائیویٹ شخص جو ہے گرفتاری کرے تو پرائیویٹ شخص کو دفعہ 59 CRPC کے تحت وہ جو ہے گرفتاری کر سکتا ہے، گرفتاری کر سکتا ہے مگر وہ تلاشی نہیں لے سکتا۔ تو جب وہ کسی شخص کو گرفتار کرے، کسی ملزم کو گرفتار کرے، تو وہ جو ہے پولیس افسروں کے روبرو پیش کرے گا اور پولیس افسر اس کی مکمل جامع تلاشی لے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے دفعہ 52 ہے، یعنی غورتوں کی تلاشی لینے کا طریقہ کار، یعنی غورتوں کی تلاشی کس طرح لی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ غورت کی تلاشی صرف غورت کر سکتی ہے، صرف غورت کر سکتی ہے۔ اگر کسی غورت پر کوئی شکوک و شبہات ہو یا وہ مشتبہ ہو کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ جو ہے غیر قانونی چیز، اسلحہ، منشیات وغیرہ چھپائی ہے، تو اس کی تلاشی کسی عورت کے ذریعے اس کی مکمل شرم و حیا کی لحاظ رکھتی ہوئی لی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر جب عورتوں کی تلاشی لی جاتی ہے تو وہ مرد کے روبرو نہیں لی جائے گی، یعنی اس کو کسی مناسب جگہ، محفوظ جگہ میں اس کو لے جایا جائے گا اور بذریعہ غورت اس کی تلاشی لی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے لڑائی کے ہتھیار قبضہ میں لینے کا اختیار۔ اگر کوئی شخص ہے اس کے ساتھ کوئی لڑائی کا ہتھیار ہے یا کوئی ایسا جارحانہ ہتھیار ہے جو کسی دوسری شخص کے خلاف استعمال کر کے اسے زخمی کیا جائے یا اسے قتل کیا جائے، تو پولیس افسر کے پاس اختیار ہے کہ اس سے وہ ہتھیار جو ہے اپنے قبضہ میں لے، یعنی جارحانہ ہتھیار جو ہے، لڑائی کے ہتھیار جو ہے وہ اپنے قبضہ میں لے گا، اور اس کے ساتھ پھر کیا کرے گا؟ اس نے اس شخص سے جو ہے وہ ہتھیار اپنے قبضہ میں لے لی، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ متعلقہ عدالت ہو، یعنی جس عدالت میں ملزم پیش کرنا ہے تو ہتھیار بھی اس عدالت میں پیش کرے گا، یا جس افسر نے کسی دوسری افسر نے اس کو اس شخص کی گرفتاری کا حکم دیا ہو تو وہ ہتھیار ملزم سمیت اس افسر کے روبرو
پیش کرے گا، پھر اس کے متعلق جو ہے مناسب حکم وہ کرے گا، اور وہ ضابطہ فوجداری کے تحت ضابطہ فوجداری جو 1898 ہمارا ساتھ ہے، اس کی تحت جو کارروائی ہوتی ہے اس کارروائی کے تحت اس کو متعلقہ عدالت پیش کرے گا۔ اچھا، یہ تو 3 دفعات ہے، یہ انتہائی مختصر اور آسان ہے، پشتو میں تھوڑا اس کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ دپہ 51 چھ دا دپہ 51 کے دا کم اشخاص چھ گرفتار شي دغه تلاشي اغستو طریقه کار هولې دی چې کم سړی یو پولیس افسرو د ورن تخت گرفتار کی یا بغیر د ورن نه گرفتار کی او هغه ورن دسی یا هغه جرم دسی چې په هغه کې ضمانت باندې هغه سړی نشي پرېښودی، دا پولیس افسر به مکمل دغه جامع تلاشي کی یا داسې جرم چې په ضمانت دغه کم گرفتار شوی سړی چې کم دی پرېښودی شي، نو هغه سړی ضمانت پیش نه کی، نو په دغه صورت کې به دغه سړی مکمل طور پر جامع تلاشي اغستلی کیږي، او د ضروري کپړو نه علاوه چې کوم سیزونه د ده په سره په وجود کې د ده سره په جسم باندې د ده نه تلاشۍ په دوران برآمد شو، نو هغه به څه کي، هغه په محفوظ حراست کې ږدي، مطلب محفوظ ځای کې به یې ږدي. په دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دی چې په دې کې گواهان ضروري نه دي، مطلب چې د یو سړي تلاشي ته د 51 تختلې، نو دې کې دا ضروري نه ده، څنګه چې موږ په ضابطه فوجداري 103 کې وایو، هغه به مخکې انشاءالله بیا وایو په تفصیل سره، په هغه کې چې څنګه گواهان ضروري دي، نو دلته د گواهانو ضرورت نشته. البته که گواهان وي، د گواهانو روبرو تلاشي واغستلی شوه نو دا بهتره ده. اچھا، دینا علاوه که یو سړی په تلاشۍ کې تعرض کی، تلاشي نه ورکي، د پولیس سره مزاحمت کی، نو د هغه خلاف په بیا څه کیږي، د 186 PPC تحت کاروائی کیږي. د دینا بعد دپا 52 غورتو کی تلاشی لینے کا طریقہ کار، یعنی د ښځو تلاشي به څنګه اخیستلی کیږي، نو دا یاد ساتل پکار دی چې مرد سړی چې کم دی هغه د ښځې تلاشي بالکل نشي اخیستلی. د ښځې تلاشي به د بلې ښځې په ذریعه باندې په مکمل د هغې د شرم او حیا خیال ساتلی شي او د هغې تلاشي به اخیستلی شي. فرض که یو ځای کې یو لیډي کانسټیبل دستیاب نی، نو د حالاتو پیش نظر هغه ښځه به په یو ځای کې رایساره کی او فوراً به د لیډي کانسټیبل بندوبست وکړي شي، یا د بلې زنانه په ذریعه به د هغې تلاشي اخیستلی کیږي، یا به د فرض که دا داسې موقع راشي چې د ښځې سره په ښځې باندې شکوک و شبهات دي، چې مطلب دی په جسم باندې دا سوال اکثر د زموږ د ملګري ډیر کی چې د دې سره څه داسې مشکوک سیزي او لیډي کانسټیبل تا ته دستیاب نه، نو بیا د حالاتو پیش نظر هغه په یو ځای کې را بنده کړي شي، په هغې باندې نظر وساتلی شي، فوراً دی د لیډي کانسټیبل یا د یو زنانه بندوبست وکړي شي چې د دې تلاشي واخیستلی شي. اچھا، دې کې دا خبره هم یاد ساتل پکار دی چې د نارینه په مخ کې د ښځې تلاشي اخیستل نه دي پکارو. کله چې د یوې ښځې تلاشي اخیستلی کیږي، نو هغې له د سیټ ته هغه د لږ سیټ ته بوتلی شي چې هلته نارینه ني، او د ښځې په ذریعه باندې مکمل چې د هغه په پرده کې او د لیډي کانسټیبل یا د زنانه په ذریعه باندې د هغې تلاشي واخیستلی شي. اچھا، دینا بعد د 53 د 53 کې څه وي، لړۍ کې هتیار قبضه میں لینے کا اختیار. دا هغه هتیار دی کم چې په جنگ کې استعمال شوي یا په جنگ کې استعمالیږي، یا یو کس په هغې باندې زخمي کولی شي یا مړ کولی شي. دا هغه هتیار دی چې یو پولیس افسر د دې د پې تحت کاروایي کې د یو سړي سره هتیار وموندلی شي، یا یو جارحانه سیزي چې په هغې باندې یو سړي ته نقصان رسولی کیږي، نو دا کم سړی چې ګرفتار کړی دی دغه هتیار به هغې عدالت ته پیش کړي چې کم عدالت ته د دې سړي د پیش کولو حکم دی، یعنی کم عدالت ته دا سړی پیش کیږي، نو دا هتیار به ورسره هم هغې عدالت ته پیش کیږي. دې نه علاوه که بل یو افسري هغه د دې سړي د ګرفتارۍ حکم ورکړي، نو چې دا هتیار ته برآمد کړی شو، نو د دغې هتیار سمیت به د متعلقه افسر ته پیش کولی شي. مطلب چا چې د ګرفتارۍ حکم ورکړی دی، نو دغه سړي ته به دا هتیار د دغه ملزم سره پیش کیږي. نو دا نننۍ ویډیو و زمونږه چې کومه موږ د دپه 51 ته 53 وي، 51 52 53. اچھا، دینا بعد به انشاءالله نورې کم دفات دي زموږ سره CRPC یا پولیس رول دی یا لوکل اینډ سپیشل دا PPC دا به انشاءالله په هر یو ویډیو کې داسې مختصر لږ وایو، او د بلې ویډیو کې به انشاءالله ستاسو سره زه میلاویږم. د هغې پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.